अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि हमने 9 क्लास इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ा था, और इसी लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। Hazrat Muhammad SAW said the same forgiving words as Hazrat Yusuf had said to his brother. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د مکې خلکو ته چې کوم الفاظ ویلو، د مافی چې کوم فارګیوینګ ورډز، د مافی چې کوم الفاظ ویلو، هغه الفاظ هغه وی کوم چې حضرت یوسف علیه السلام په لرونو ته ویلی وو. Have no fear this day. په دې ورځ باندې تاسو مه یریږئ. May Allah forgive you and He is the most merciful to those who show mercy. الله دې تاسو کی، الله دې تاسو معاف کی، اور He is the most merciful of those who show mercy. هغه د خلکو سره ډیر زیات رحم دلی کوي، کم خلک چې په خپل سکه رحم په نور خلکو باندې رحم کوي. Hazrat Muhammad SAW even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemy of Hazrat Muhammad SAW and Islam. په دغه ورځ باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی تر دې پورې چې ابو سفیان او دغه چې کم ښځه وه هغه یې معاف کړي وو، کوم چې د اسلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرسنلی هم د هغه ډېر بدترین دشمنانو. He plotted many times against the Rasul, but Hazrat Muhammad sallam never did so. Plotted means منصوبه بندي، لکه داسې ایلیګل یا د چاته څه نقصان څه ضرر رسول لپاره چې کوم پلانینګ وکړي، منصوبه بندي وکړي، دې ته plotted وایي. ابو سفیان یا دی چې هغه د حضرت محمد سلام خلاف ډیر شي ځله حضرت مسلم خلاف یې څه کړي وو، د قتل کولو منصوبه بندي جوړه کړې وه، خو حضرت مسلم سره حق شان سلوک ونه کړو، کم چې ورسره ابو سفیان کړو نو حق شانتي سلوک ورسره حضرت مسلم نه دی کړی، بلکې حضرت مسلم ابو سفیان چې دی هغه هم معاف کړو. ها دغه شانت similarly the story of the Rabbi Zaid is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam practices which reflects tolerance towards others. دغه شانتي د ربي زید چې دا یو يهودیو د دې واقعې نه بعد د مسلمان شوی و. دغه شان د ربي زید چې کومه واقعیه و، کومه سټوري و، نو پاغي کې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیماتو د هغې نه د زده کړې یو بهترین مثال دی، چې پاغي کې پاغي واقعیه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیماتو، نو پای کې د هغې د برداشت یو عکاسي ده چې د حضرت مسلم د نورو خلکو سره څنګه ډیلینګ کوو. Once Hazrat Muhammad sallam was attending funeral of a man from the Ansar. Funeral means جنازه. یو پیرا اسلام وسلم چې د انصارو کې یو کس وفات شوی و، د هغې جنازه یې اټینډ کوله. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان and some other companions with him. Companion means همساتي، ستا چې یو کاري پای کې ستا سره څوک ملګري چې دي هغې ته کمپینینز وایي. او په دغه جنازه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صاحب، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او نور هم صحابه کرامو سره وو. After the funeral prayer, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat down close to a wall and a Jewish Rabbi Zaid ibn Sana came towards him. د جنازې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د یو دیوال سره نږدې ایسته کېناستو، او یو یهودي و، د هغه نوم و ربی زید ابن سنا. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خواته رالی. He grabbed the Rasul by the edge of his cloak or شوی. هغه څه چل وکړو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د څه نه ونیو، د هغه د صادر مبارک ته د کنارې نه ونیو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډېر په غصه سره ووی. ګریب مینس نیولو ته وایي، داسې یو څیز چې تو راکاږي، مطلب د ګریوان نه سړی ونیسي یا د هر ځای کې داسې ونیسي، دې ته ګریب وایي. او په جواب کې حضرت مسلم ته څه وایي؟ او محمد، ای محمده، will you not pay me back my loan؟ حضرت مسلم به ترې قرضه اخیستې وه، نو هغه ته وایي چې تو زما هغه لون نه راکړې، زما قرضه نه راکړې. I have not known the family of عبدالمطلب to delay in repaying debts. وای ما ته خو پته نه وه چې د عبدالمطلب خاندان چې دی هغه هم په قرض ورکولو کې سستي کوي، ډیلی کېږي پکې. ډیټس مینس قرض.
او repaying means ورکول لکه ته چې چا نه قرض اخیستی هغه دوباره ورکړي. After seeing what the Rabbi did to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar sorry. After seeing what the Rabbi did to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar's eyes filled with anger. چې کله حضرت عمر چې دی چې کله دا عربي ولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې رویه وکړه نو د سترګې چې دی د غصې نه سمې راډکې شوې. سویل مینز د سترګې راډکېدو ته وایي. کله چې انسان له ډېر زیاته غصه ورشي او د هغه د سترګې سمې سرې شي د غصې نه. O enemy of Allah, ای د الله دشمنه, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په جواب کې وایي د الله دشمنه تو د الله د پیغمبر سره په دې طریقه باندې سلوک کې په دې طریقه وسره پیش کېږي. The Rabbi turned away and Hazrat Muhammad sallam said to Hazrat Umar. ربي چې هغه له اخوا شو او حضرت مسلم په جواب کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سوي You should have given us sincere counseling rather than act as you did. حضرت مسلم ته په جواب کې سوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې تعالی په کار دا و چې تا مونږ له ښه مشوره راکړې وه ښه نصیحت یې راته کړی وی صحیح شو او تا چې دا څه وکړه دا تعالی نه و په کار تعالی په کار دا و چې تو راغلی وې تا مونږ له ښه نصیحت ښه مشوره دې راکړی وی غصه دې تا لکه حضرت مسلم دلته وایي چې لکه تا له غصې کولو څه جواز نه و چې تا داسې غصه وکړه تعالی په کار دا و چې تو راغلی تا مونږ له ښه سینسیر کاونسلینګ زموږ کړی وی لکه ښه نصیحت دې کړی وی ښه مشوره دې راکړی وی ښه په ښه طریقه باندې rather than act go and repay him his loan. حضرت مسلم اوس په جواب کې وایي لاړ شه او د دا لون جمع کړه د قرضه واپس ورکړه and give him 20 sa extra because you scared him. حضرت مسلم دلته په جواب کې وایي لاړ شه د دا لون ورکړه او دله 20 sa لکه مطلب د وزن د سا چې دی د وزن یو مقدار دی او چې دا 20 sa بوله تو ایکسترا ورکې اضافي بوله ورکې ځکه چې دا ربی زید چې دی ابن سنا دا تا ویره و لکه دې ته تا غوسه کړله دا تا یارولې دی د دې په بدله کې به اوس تو دله 20 سا چې دی دا به تو سیوا ورکې. اوکې حضرت عمر went with the Rabbi repaid him the debt. حضرت عمر وس لاړی د ربي سره لاړی او د لیټ 20 دا چې کومه قرضه وه هغې به واپس کړه and give him an extra 20 sa updates او دلې وس 20 دغه چې دي کجوري چې دي کنه دا یې ولا ډیټس مینز کجوري ته دا یې ولا اضافي ورکړي. The Rabbi asked Hazrat Umar رضی الله تعالی عنہ why and he replied was the Rabbi چې دی دلته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کې چې لکه تا مال دا 20 ډیټس چې دي کجوري چې دي اضافي ولې راکړي د ما چې کومه قرض و خو تا مال لا کوم دا اضافي دي وسره دا ولې راکړه. The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په جواب کې وایي چې د الله پیغمبر چې دی د مال حکم راکړی چې تعالی د 20 ساعت چې دا ایکسترا درکم ځکه چې تو ما یې وی او ته په جواب کې وایي چې لکه ما تاسو یې راول وی د دې د وجینه حضرت مسلمان دا حکم راکو چې تو لاړ شه دله د چې څونه قرضه دا غام ورکا او 20 سا ولا ایکسترا مورکا. frightened means یې ته وایي. The fact was that Hazrat Muhammad sallam was not late in the repaying the debt. حقیقت دا چې حضرت مسلم چې دی کنه هغه په هغه قرض ورکولو کې لیټ شوی نه و. Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. دا ربي چې و دا اصل کې کم ورځ چې دوه مقرر کړو دا غې نه ته مخکې قرض غوښته دی حضرت مسلم نه because he wanted to test Hazrat Muhammad sallam tolerance. was دلته د ربي د سټیل کړو چې لکه دوه چې کوم ورځ مقرر کړو دا غې نه ته مخکې ورځ دوی ته مخکې قرض غوښتو ځکه چې دا چې چیکو چې حضرت مسلم دا برداشت صبر چیکو ولا چې په دا حضرت مسلم واقعي چې دا سوی او دا په ریل کې دي سي. The Rabbi said found that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaired with kindness. Perseverance means ثابت قدمی لکه په هر مول کې په هر دغه کې پتا کې کم کوالټي کم پتا کې کم یو کوالټي یو صفتی او هغه ته هر ځای کې د سینې چې په یو ځای کې په بل ځای کې نه کې او ثابت قدمی پتا کې کنسیستنسي پتا کې. د ربي زید ته پته ولګېده چې صبر
چې صبر او ثابت قدمي چې ده حضرت مسلم دی له فوقیت ورکوي په چا باندې په انګر باندې په غصه باندې هلته حضرت مسلم چې کله کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ غصه وکړه نو حضرت مسلم په هغه ټایم کې هم صبر وکړو او خپل ثابت قدمي چې ده مطلب کم صبر کوالټ چې پای کې و هغه په هغه ټایم کې ماغلته ریپیټ کړه دوهراوي کړه and that harsh treatment was repaid with kindness او کم سلوک چې وسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کم بدسلوکی چې وسره کړو هغه ولا په مهرباني خپه ښه طریقې وته دوباره ریپی کړه The Rabbi Zaid immediately renounced his religion and testified before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Rabbi Zaid چې هغه په هغه سات باندې immediately په هغه ټایم باندې renounce his religion د خپل مذهب نه سوکو انکار وکړو مطلب خپل مذهب پریښودو and testified before حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته سوکړو اسلام یې سکو قبول کو The tolerance of Hazrat Muhammad sallam knew no bounds. Hazrat Muslim tolerance چې دی برداشت چې دی د هغې څه لیمټ نشته چې بس صرف به د مسلمانانو سره لین دین کوي او په هغې کې به مسلم برداشت وکوي بلکې که هر قسم کس سره که د هر قسم مذهب دی ریلیجن دی د هر قسم کس سره د ډیلینګ د کوو به نو دقه شانتي څنګه چې به د مسلمانانو سره حاصل وکړو دقه شانتي به د یهودیان سره که د هر څوک دا سره به کوو He always treated people with kindness and compassion. از مسلم چې دی خلک به همیشه چې به د خلکو سره سلوک کوو نو خپه همدردۍ مهرباني او خپه مینه محبت به کوو Violence, anger and rudeness were never part of his method nor were they part of his character. دلته وایي کنه وایلنس یې تشدد والټه کول شو غصه شو او رودنس شو مطلب چاته تندې په ساده پښتو کې څنګه وایي تندې تریول چاته لکه چاته بس نیت ورانول دا د رسول الله په طریقه کې و نه دغه په کیریکټر کې و او نه دغه په میتھډ کې و he showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment رسول الله چې د مصیبت په وخت کې به صبر کوو او چې د بدسلوکۍ په وخت کې به څه شو کوله رحمدلی مطلب حالات خراب دي نو په هغه وخت به رسول الله صلی الله صبر کوي ټولنس برداشت به شو کوو خپل او چې کله به یو کس بدسلوکي وکړه نو په هغه ټایم کې به رسول الله چې دی رحمدلی خپل همدردي به شو کوله adversity means مصیبت کله چې حالات خراب وي ته adversity وایي سو دا لیکچر او ان شاء الله فرست چپټر هم کمپلیټ کو او نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله د فرست چپټر کې سونم ګرامر پورشن دی ان شاء الله هغه په نیکسٹ چپټر کې به ان شاء الله د ګرامر پورشن کوم